اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما د پښتونخوا ډیرو درنو غیرتو پښتنو د مینې او د خلوص سلامونه او الله دې تاسو ټول ښاد او آباد او کامیاب لري. یو خبره کومه زه بعضې وخت کې چې غیر سیاسي نو دا خبره زه غیر سیاسي کوم هغه دا چې که تاسو وکتل نو زمونږ په پښتونخوا باندې د تیرې له 70 ورځې ډېرې زیاتې چې کوم دی نو درنې تیرې شو د هغې دا چې 2 دماکې وشولې، یو په باجوړ کې وشوله چې هغې کې زمونږ پښتانه مشران چې کوم دی نو په هغې کې شهیدان شو، او یو د مردان په علاقه په کاټلنګ کې وشوله چې په هغې کې بېګناه خلک چې کوم دی نو د دنیا دغه شو شهیدان شو. اوس مسله داسې ده چې دا کم کس په باجوړ کې چې کوم سینیټر صاحب و هغه په باجوړ کې چې کوم شهید شو سره د نورو خلکو، دغه کس دا د مخکې په پیپل پارټۍ کې او په 2018 کې د بیا په پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت کړو. خو د بده مرغه که تاسو اوس وګورئ نو په د دغې چې کومه ستونزه راپېښه شوله، چې کومه مسله وشوله، چې کوم خفګان په دې قام باندې راغی، د هغې د تعزیت دپاره د عوامي شنګل مشران چې کوم دی نو هغه ټول لاړل، چې لکه حیدر خان د خپل وفد سره لاړو، بیا په سبا باندې چې کوم دی نو میا افتخار حسین د خپل وفد سره لاړو، او بیا مشر ایمل خان چې کوم دی د خپل وفد سره لاړو، هغې کورنۍ سره چې کوم دی د باجوړ خلکو سره هغوی سره تعزیت وکړلو. دغه شانتې چې کوم دی نو د عوامي شنګون چې کوم دی د تخبې چې کوم خلک شهیدان شو هغې خلکو سره هغوی چې کوم دی لکه تعزیت وکړو. خو افسوس خبره دا ده او د افسوس مقام دا دی چې دا چې کوم ملګری دا چې کوم مشر د په باجوړ کې په دماکه کې شهید شو یا د سره نور خلک چې کوم شهیدان شو، دا د پاکستان تحریک انصاف په 2018 کې دغه کې شمولیت کړو. خو تر دې دمه پورې د پاکستان تحریک انصاف یو لوکل لیډرشپ چې کوم وي هغوی هم چې کوم دی څوک تعزیت لري تللی، او همدغه شانتې د کاټلنګ کې چې کومه پیښه وشوله نو په هغې کې په هغې ورځ باندې علي محمد خان هغه د مانسیرې جلسې له روانو، او هغه د دماکې نه تقریبا 25-26 منټ پس چې کوم دی نو هغه پوسټنګ کوي، او هغه پوسټنګ کې هغه دا لیکي چې جلسې له روانې مه د مانسیرې په لور باندې، او د دغه نه وړاندې دغه دی کې دماکه شوې ده. نو د افسوس خبره دا ده چې پښتانه خپل مشران نه پیژني، پښتانه خپل خلک نه پیژني، پښتانه خپل هغه خلک چې کومې تپوس کوي هغه خلک نه پیژني. پښتانو سوال درته کوم چې خپل مشران وپیژنئ، خپل خلک وپیژنئ او خپل خوږمن وپیژنئ، چې کوم ستاسو په درد باندې دردیږي، کوم ستاسو په خوږ باندې خوږیږي، هغه خلک وپیژنئ، چې کوم خلک سبا ستاسو د تپوس د پوښتنې نه وي، تاسو سره په چې کوم مشکلات کومې سختې راشي په هغې کې تاسو سره ودرېږي نه، کومې ستونزې راپېښي چې په هغې ستاسو تپوس نشي کولی، نو په داسې خلکو باندې څه کوئ؟ مهرباني کوئ لږ د سوچ نه کار ولې. مننه.